برمل خان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په شان کې ګستاخی کړې ده او دا ایتیست او سیکولر ده. الله، رسول، قرآن، حدیث، دین، اسلام، افغان اس نه مني. او داسې کسان، داسې ښځې مشته، سړي مشته چې دوی باقاعده د غیر تھنک ټینک هغوی وله مشورې ورکوي، هغوی وله پیسې ورکوي. او داسې کسان پکار دي چې چین او رشیا کې پاتې کېږي چې ایتیست دي، خو پاتې کېږي کوم ځای کې چې هغې ایتیست ممالک نه دي. دین هم تاسو په اشاره باندې پوه شئ چې مسلمان څنګه خراب کړو، پښتون قوم، غیرتي قوم څنګه خراب کړو. او عوام خو پوهېږي نه. دا کسان چې دی رشتم نه مني، دا زموږ خور ده، دا زموږ مور ده، دا زموږ خاله ده، دا زموږ پوپی ده، یعنې ترور، ماشو، پوپو. زموږ په نزدیک دا قابل عزت رشتې دي، دی دا نه مني. دی مذهب کې دې سره واده جایز دی او دې سره ناجایز دی، دا دې سره نشته، دې کې دا شی نشته. نو بهرحال اقوام متحده، OIC، پاکستان اور افغانستان خصوصاً چې دې پر قانون سازي وکړي. ځکه چې آیا دې اختلاف غواړي؟ نه. نو قانون سازي دې وکړي چې د قرآن توهین نه کیږي، محمد پاک صلی الله علیه وسلم توهین نه کیږي، او چې بیا په هغې باندې عمل درآمد هم وکړي. عمل درآمد چې نه کړي د قانون بیا څه فایده شو؟ نو دې له متحرکه کېدل پکار دي. چینه الله نه مني، رسول نه مني، مذهب نه مني، او هوم ټي وي د هغې صفایي. موږ مسلمانان یو چې زموږ هوم ټي وي پاکي، عدالت کې دا فیصلې زر ختمې کړي او قرآن و حدیث پکې کېدی. سود د ملک نه ختم کړي، الله رسول سره جنگ دی. درخواست کوم تاسو ته قانون سازي وکړي دې باره کې. او چې څومره پښتو او پنجابي فلمونه او پیجونه دي ګنده، په یو سیکنډ کې بندولی شي، په یو سیکنډ کې بندولی شي، او خو ته پته ده نه بنده. نو اور لګي او د شغلونه خلک منې کول کوي، نو اور مړ کې کنه. نو بهرحال دا خلک چې دي دې لپاره مضبوط قانون سازي پکار ده او د آئین تحت دې ته سزا پکار ده. او دا صرف دلته نه، موږ د موسی علیه السلام قدر کوو، عیسی علیه السلام قدر کوو، انجیل تورات قدر کوو، د هغې توهین نه کوو. موسی عیسی نوم دو، هغې محمد نوم نږدي، د قرآن توهین کوي. موږ خو تورات، انجیل، زبور توهین نه کوو، دا نومونه ږدو، دې سره قدر کوو. عایشه نوم دو، مریم نوم دو، ولې هغې سره زموږ مینه ده. نو زموږ سینه ده مسلمانانو، او موږ بېعزتي نه کوو. آزادی رائے کا اظہار په دې تحت دی د قرآن، حدیث، دین، اسلام توهین کوي. نو بهرحال قانون سازی ضرورت دی او حکمرانو له پکار دی چې کوم غلط پیجونه چې هغه فوراً بند کړي. نو مسلمان د فحاشۍ نه وباسي او حکمران دی دا چې څه واقعه شوې ده چې سخت په دې باندې چې کوم ځای کې دی ناست دی چې هغې ملک ته ووایي چې دله سزا ورکړي یا مونږ ته حواله کړي او د قانون آئین تحت دله سزا ورکړي. والسلام.